نبی صلوات والسلام مبارک چې کله د نبوت اعلان کو او د دې کلمې اعلان کو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو یو غر په لمنه کې نبی اسلام مبارک ټول عرب را جمع کړل او ورته وایي که زه تاسو ته ووایم چې د دغه طرف نه په تاسو باندې دشمنان را روان دي او جنګ درسره کوي نو تاسو به څه وایئ نو دغه ټولو عربو ورته وایي محمد ته رښتیا ویل دروغ نشي ویلی ځکه نبي اسلام مبارک په صادق باندې مشهور د ټولو عربو په عربو کې نبی اسلام والسلام مبارک باندې داسې یو د عربو یو نوجوان یا یو ښځه داسې نه وه چې نبی اسلام مبارک باندې پاسېدلی و دا اعلان یې کړو چې نبی اسلام په پلانکي ځای کې دروغ ویلي د چامجان نو په عربو کې د 55 نواله تر انتها پورې څوک به پیدا نه شي په عربو کې نه به د قیامت د سبا پورې پیدا شي چې هغه به پاسې او په نبی اسلام مبارک به د تکذیب او د کذب الزام ولګي چې محمد دروغ ویلي وایي ته رښتیا وایې محمده وایي ښه نبی اسلام وایي تاسو په ما باندې اعتماد شته که نه ټولو ورته وایي ولې اعتماد نشته په عربو کې خو ته په صادق او په امین باندې مشهور یې نو نبی اسلام مبارک ورته وفرمایل ښه وایي چې زما باندې دومره اعتماد دی نو بیا زه د غر په دې لمنه کې محمد یو اعلان کوم هغې ټول متوجه شو عرب چې وایي محمد څه اعلان کوي داسې ټول عرب توجه کوي نبی اسلام مبارک ورته وایي زه دا اعلان کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله نشته دی لایق د عبادت فقط یو الله دی محمد رسول الله او زه محمد د هغه رسول یم ټول عرب حیران دي محمد څه چل در باندې وشو زموږ خو بیا خدایان دي د بچي راوړو دپاره ځان له خدای وایي د رزق ورکولو دپاره ځان له خدای د ښځې کولو دپاره ځان له خدای د باران دپاره ځان له خدای د وریځ دپاره ځان له خدای د هر شی دپاره یو یو خدای نیولی و ته موږ ته څنګه وې چې دا ټول کارونه به په یو وخت کې یو ذات کوي څنګه کېدی شي وایي نبی اسلام مبارک وایي ستاسو چې کوم خدایان دي دا خو د ځان نه مچ هم نشي شړلی که کلیزه ولې ګزار ورکوم دی د ما نه بدل واخلي هغې ټول ورته ته به د مشورې نه ګزار ورکړې موږ به درته